الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. سورة النساء 142 نمبر آیت. بدی آیت کې الله تعالی د منافقینو قباحت واضح کړی دی. الله تعالی وی ان المنافقین یقینا منافقان خلق یخادعون الله دوکه کوي د الله تعالی سره. دوکه د الله تعالی سره څنګه کوي؟ منافقین د څه خلق چې د اسلام نه هم مطمئن نه او د کفر نه هم پوره مطمئن نه، د کفر سره هم سینه ودرېږي، بلکې د هغوی ټول نظر په دنیا باندې پیسې باندې چې کوم ځای کې د دنیایي ګټه میلاویږي، امن میلاویږي، غزي خوخي او د هیڅ یو مذهب نه مطمئن نه. نو دغه منافقین به د نبی علیہ السلام خپل کې بعد د اسلام اظهار به او کلمه به ویله، منځونو کې به اسلام اخیستله، خو د سره سره کافرانو سره خپل رابطه جاری ساتلي، تعلق به سره ساتو. په دې خاطر باندې کافران غالب شو چې زموږ سره سم تعلق دی، او که مسلمانان غالب شو چې موږ سم د اسلام اظهار کړل، مسلمانان باندې توکش. حقیقت کې دا کافرانو سره هم صفانه ولاړ، د مؤمنانو سره هم نه ولاړ. نو دوی د عمل د څه چې الله تعالی وی یخادعون الله دوکه کې د الله تعالی سره، یعنی مؤمنانو له دوکه ورکول د شکل جوړول د څه شوره کې الله له دوکه ورکړي، وهو خادعهم او دا الله تعالی جواب دوکي ورکړي دوی ته. نو دوی د دوکي جواب ورکړي، بدله ورکړي. هغه بدله د دې طریقه باندې ده چې د منافقینو دا رازونه الله تعالی د نبی علیہ السلام تر وحی په ذریعہ باندې واضح کړو. نبی علیہ السلام ته خبر شو او پسې د مسلمانانو هم خبر شو. نو ډېر ذلیل او شرمېده معاشره کې. د دې نه وروسته به الله تعالی د جهنم ته اچوي. نو جهنم ته واچوي، نو نور به شرمندګي او ذلت واضح شي. نو دا د دوی د دوکي جواب شو، د هغې بدله شو. الله تعالی و ان المنافقین یقینا منافقان یخادعون الله دوکه کې د الله تعالی سره، وهو خادعهم او دا الله تعالی بدله دوکي ورکوي دوی ته. واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى او هر کله چې ودرېږي مانځه ته نو ودرېږي ناراسته ودرېږي. ناراستي په دې وجه باندې ده چې اصل کې د دوی په عقیده کې د مونځ سریبو د شته نه، دوی د منې نه چې مونځ لا پارس د الله تعالی حکم نه دي، خو منافقان د اسلام نه مطمئن نه دي. دا کم مانځه ته چې ودرېږي دا د دې وجه نه ودرېږي چې دا خلک راته مونځګزاره وي، مسلمان راته وي، نو دې وجه نه ناراسته ودرېږي، عقیده یې سمه نه وي نو ناراسته ودرېږي. یراؤون الناس ځان ښیي خلکو ته چې مسلمانان مې ویني، ولا يذكرون الله الا قليلا او دوی نه یادوي الله تعالی په دې مانځه کې الا قليلا مگر ډېر لږ یادوي. هماغه ځای کې یادوي چې کوم ځای کې بیخي خلک شک کېږي، د خلکو له دوکې ورکولو په خاطر باندې پکې الله یاد کړي، نور الله نه یادوي. تفسیر بیان قرآن کې مولانا شفاری تانوی رحمه الله لیکلی دي چې د دې نه هغه ناراستي مراد چې کوم د عقیدې په بنیاد باندې عقیدې ګډه وړی او مونځ ته زړه نه کېږي. وایي د دې نه هغه سستي نه ده مراده چې کومه سستي د بیمارۍ په وجه باندې، کومه سستي د ستړیوالي په وجه باندې سړی ستړی او مونځ داسې بل شانتي کې وکړي او تلاوت هم پکې وکړي، قرات لنډ وکړي. وایي دغه نه دی مراد، بلکې د دې نه هغه ناراستي مراد ده چې د مونځ عقیده سریبو لري نه، او دا کم چې ودرېږي نو صرف خلکو ته ځان ښیي، د مونځ عقیده پکې نه وي، مونځ د فرضیت عقیده نه وي، دا د منافقت علامه شو. پاتې شو دا نور سستي چې کوم د بیمارۍ په وجه باندې ستړي کېدو په وجه باندې دا خو معاف ده، او ګردې په وجه باندې نه بیا ګناه ده، صرف کفر او شرک نه دی. مذبذبین بین ذلک درمیانه دي په منځ د دې دواړو کې، کفر او د اسلام په منځ کې ناست دي. د کافرانو سره صحیح واضح کار ځان اعلانوي او نه د مسلمانانو سره. نو مذبذبین درمیانه دي په منځ کې دي، بین ذلک په منځ د دې دواړو کې، کفر او د اسلام په منځ کې دي. لا اله هؤلاء نر دوی سره دي، د مسلمانانو سره دي، ولا اله هؤلاء نه د هغو سره دي، د کافرانو سره هم نه دي. ومن یضلل الله هغه څوک چې الله یې ګمراه کړي فلن تجد له سبیلا ته به بیا نه مومې د هغه دپاره هېڅ لاره. چې کله د انسان جرمونه ګناهونه یو حد ته ورسېږي، الله تعالی د په زړه باندې یو مهر ولګي، هغې ته مهر جباریت وایي. بیا د هغې نه بعد د هدایت په قسمت کې نه وي، لکه څنګه چې ختم الله علی قلوبهم کې د دې مضمون تیر شوی دی. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین
اے هغه کسان تاسو ایمان راوړی دی لا تتخذوا الكافرین تاسو من سي کافران خلق اولیاء بدوستی سره من دون المؤمنین بغیر د مؤمنانو نه د مؤمنانو د مسلمانانو نه بغیر د کافرانو سره دوستی کول دا ناجایز دي حرام دي بلکې دا په ډیرو مرحلو کې د نواقص الایمان د نشماريږي یعنی ایمان په ماتيږي او د ایمانی فرایض سره دا لازمی خبره ده چې کافرانو سره دوستی به د مسلمانانو نه وي کافر د الله دشمن دی د مسلمانانو دشمن دی او نور زګن کې به دا مضمون د الله تعالی بیان کړی دی لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء من دون المؤمنین دغه کافران چې زمام دشمنان دي استاسم دشمنان دي به دوستی سره یې منی سي ومن يتولهم فهو منهم چې دوستی وکړه پاګه کې بشمار شي کافرانو نه بشمار شي دا آیت صریح دلیل له بده معنی چې کافرانو سره دوستی معنی ملګرتیا معنی ایمان ماتیږي دي باندې ډېر زیات شواهد شته په حدیثو کې بصیرت کې خودم دغه مؤمنان د خطاب دا چې کافرانو سره دوستانه مکوي من دون المؤمنین بغیر د مؤمنان نه یعنی دوستانه زې سره مؤمنان دي کافران نه دي اتريدون اتاسو اراده لري ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا چې تاسو وګرځوي د خپل ځان د پاره تاسو وګرځوي د الله د پاره علیکم په مقابله د خپل ځان کې سلطانا دلیل مبین واضح د خپل کفر او د خپل جرم په مقابل کې جرم د پاره د الله تعالی د پاره دلیل ثابت کړي د دې مطلب دا ده چې الله تعالی دا منې کړل چې کافرانو سره دوستانه نه کوي چې وګړه هغه کې بشماري کې سزا به ملایوي او تو سره بیان دوستانه کې د خپل ځان خلاف ته دلیل پیدا کړي د خپل کفر او د خپل جرم دلیل پیدا کړي د خپل آزاد لپاره دلیل پیدا کړي نو الله تعالی وایي اتوریدون اتاسو یاد لري ان تجعلوا لله تاسو وګرځوي د الله تعالی لپاره علیکم بخپل ځان باندې یعنی د خپل جرم او د خپل سزا لپاره سلطانا دلیل مبین ښکارا د کفر سره دوستانه کوي ښکارا د عذاب او د جرم دلیل چې دا مجرمان دي د سزا مستحق دي نو دینه معلومه شو چې کافرانو سره دوستانه کول معنی دي ناجایز دي لہذا داسې الفاظ استعمالول چې د کافرانو تایید کوي چې زمنګ نه انګريزان خدي یا داسې ویل چې یاره پلان کې عمل چې کافران دي زمنګ پوخ دوست دي دا ټکی خطرناک دي ایمان لپاره خطرناک دي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یقینا منافقان فی الدرک الاسفل پلان درجه کې وي من النار د ورنه د ور پلان درجه کې پراته ښکته پراته ټول نه لاندې په جهنم کې منافقان ولن تجد لهم نصيرا تب بیا نه مونږ دي منافقانو د پاره نصيرا اس مددګاران یعنی داسې کس په تر پیدا نه کی بیا چې راشي د منافقین د الله تعالی د عذاب نه خلاص کی داسې کې دي نش بس بلان دې طبقه کې پراته او عذابونه به د پاسه نازلي الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله دا اوس ترغیب ورکوي توبې ته او هغه کسان د جرم او د عذاب نه بار کیږي چې کم د منافقانو کې توبه وباسي دې ځکه کې د منافقانو توبې لپاره سلور شرایط ذکر کړی دي مخکې زه په ځمه د باس تر شوی هم دی چې د یو د عوام خلکو توبه ده چې هغه منافقان هم نه عوام خلک ګناه ته وشي د عوام خلک ګناهونه ځان انداز باندې دي او د علماو ګناهونه په جدا انداز باندې دي دغه جدا قسم دی او بیا د منافقین د جرم په بل انداز باندې دي عوام خلک چې کله ګناه وکړي نو دغه لپاره دوه شرایط توبې لپاره چې په تیر جرم باندې په خیمانه شي او د پخیمانتیا سره سم خپل عمل صحیح کی یعنی پاینده کې بد سینه کوي بدا توبه کافی ده یو د علماو توبه ده چې د هغوی توبه ده د علماو جرم دی چې د چا د یری نه یاره دنیا د پیسو د لالچ په بنیاد باندې او د علما غلاګان او زناګان نه کې بده چې کم تهمت نه لګي اکثر دروغي دوی چې کم جرم کوي نو جرم یې دی چې دوی د باطل خلکو د لپاره مرسته کوي کله کله د هغوی د لپاره دلایل وي ډېر مسایل دي چې شریعت خلافي خو د یو باطل قوت سره دوی رابطه پیسې ته اخیستلي او بس هغه ول وچ نه وچ د هغې دپاره دلایل جوړوي چې دا کار جایز د کفر جایز دی دا ناجایزه په اسلام کې ورته گنجایش شته نو دوی تحریب کوي مسایل خرابوي مسایل بدلوي بدون کې ګوتې وایي دا جرم دی د علماو جرم دی د نه علاوه نور جرایم په دې کې نه نو د علماو چې کله دغه جرم دی تحریب جرم دی نو دوی چې کله تحریب وکړي بیا توبه وباسي توبې طریقه یې دا ده چې په تیر کار او په خیمانه شي په الحال به د صحیح خبره شروع کړي کومه خبره چې حقیقت ته به شروع کړي کوم چې رښتیا د شریعت موافق خبره ده
او دریم نمبر دا بلاړ شي هغه زګینو ته چې کوم زګینو کې دا غلطي مسلې بیان کړل یا مسلې خلکو ته بیان کې بیرته هغه وضاحت به خلکو ته وکړي چې دا مسلې ما غلطي بیان کړې وي زه به دې پښیمانه یم او دا د سینې دی بلکې حقیقت د سینې بل شان کې دی نو توبه به قبول شي یوازې پښیمانتیا باندې نه کیږي یوازې بس صحیح دین بیانول مې یوازې نه کیږي چې هغه زګین ته تلې نه هغه خلکو ته اقرار نه کوي دا ما ګډي وډي ویل دی ویل نه سوپرین دې څنګه کې د منافقانو توبه ذکر کیږي د منافقانو توبه هغه څلور شرایط غواړي نو اولنه شرط دا د جتاب په خپل کار او پښیمانه شي پر منافقت باندې پن باندې پښیمانه شي چې بظاهر باندې یو شان کې باطن بل شان کې حقیقت کې د هیڅ سره نه بده ناروا باندې پښیمانه شي واصله خپل عمل خپل اصلاح وکړي اصلاح دا چې د دوی د منافقت نه مسلمانانو ته کم ضرر دی او کم تکلیف دی چې په ښکاره یو شان کې پټ بل شان کې ډېر غټ نقصانات دي نو دغه د مسلمانانو سره معاملې چې کومه ده د بسپا شي د بروغه کی بیا د مسلمانانو سره دورانګي او منافقت غداری نه کوي بلکې چې برډه باندې نه په ظاهر باندې دا د اصله مصداق دی واعتصموا بالله او دی به منګولي ولګي په الله تعالی باندې دا کې نه توکل کول په الله به توکل وکي توکل کې دا معنی شوله چې دوی د کافرانو سره کوم پټي دوستانی نیولې او په دې خاطر باندې جمال او پیسې راکړي یا دا چې کدا کافران غالب شي نو زماره دوستي خاطر به کې مال به وحدي راکړي او زما سر مالونه به د کافرانو محفوظي هغه پټي رابطې چې وسدنی ویلې دا غینه توبه وباسي او د الله تعالی باندې به توکل بر وسو کې چې ساتون کې ذات الله تعالی دی بچکون کې ذات الله تعالی دی کافرانو نسب د نکېږي کافرانو نه مته ختم کی در وعده سمو مصداق واخلصوا دينهم لله او خالص به دین خپل خاص الله تعالی لپاره دا اشاره د څلورم شرط ده چې کوم عمل دوی کوي د شریعت عمل چې منځونه کوي داس نو نه کارونه کوي نو بدی کې ځان د مسلمانانو تر خودلو په ځای باندې به خپل معاملې الله تعالی ته خالص کړي الله ستاره لپاره کوم چې تر راضي شي نو خپل اعمال دینی اعمال شریعت اعمال د الله تعالی لپاره خالص کړي د مسلمانانو د ځان خودلو لپاره به نه کوي دا څلور شرایط چې کله جمع شي د منافق توبه بیا قبول شي کله څلور شرایط پکې نه او د منافق توبه نه قبليږي نو چې کله توبه وسته د څلور کارونه وکړو الله فاولائک مع المؤمنین دغه کسان به د مؤمنانو سره ادي حساب کتاب د مؤمنانو سره کیږي او د مؤمنانو صحیح حیثیت ته نو الله فسو یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما زرد چې الله باور کې مؤمنان ته اجر لوی مؤمنان ته الله لوی اجر ورکړي جنت به ورکړي نو دغه منافقان چې توبه وکړه د مؤمنانو سره نو دوی ته به هم جنت ملاوي شي لوی اجر به ته ملاوي شي ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله سکی الله تعالی بعذابكم استاسه په عذابونو باندې منافقین ته خطاب دی چې منافقین استاسه په جهنم په سزاګانو کې الله تعالی څخه خاص پیدا نشته په دې سکی خدا به دې وجه باندې د سزاګان تاسو درکې چې تاسو یو لوی ناشکر خلک د لوی ذات منکر یې او د غیر دین قائل نه د مسلمانانو سره وفادار نه نو دا ډېر لوی ناشکری ده ان شکرتم که تاسو شکر وستو او د شکر نه مراد توحید او اخلاص ته چې تاسو توحید او اخلاص ومانو وآمنتم او الله تعالی باندې ایمان راوړ بیا الله تعالی تاسو له عذاب نه درکړي وکانه الله شاکرا علیما او دی الله تعالی قبلون کې او علم والا شاکر چې کله صفات د الله تعالی راشي نو معنا د قدردان او قبلون کې سر راضي او کله چې صفات د مخلوق راشي بیا په معنا د اظهار د نعمت راځي چې د خپل نعمت اظهار یو کو چې کوم نعمت الله ورکړي دا اظهار یو نو دلته صفات د الله تعالی دی نو د څه معنا شو چې وکانه الله دی الله تعالی شاکرا علیما قبلون کې علم والا اساس او عمل قبلي او د هغې خبر هم دی علم هم پیلري بس